کېږي الله وایي دا وایي مسلمان یې که نه دا چې په هغه خپل عقیده باندې یعنې هندویزم مذهب باندې یا کرسچن مذهب باندې یا بل لکه مذهب باندې هر مذهب باندې چې غټېږي هغه خو عقیده هملته جوړه شو که نه غټ بیا خو عقیده خو نه بدلېږي نو هغه چې مړ شي پکې دا څنګه حساب دی شیخ صاحب ډېره ښه ارمان نور وویله چې یو سړی په یو کورنۍ د هندو په کورنۍ کې پیدا شي دغه شانتې بله کورنۍ کې هغه د اسلام سره تړاو لري د دې مسلې پوښتنه اول خبره ده نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي نه پوه نه ستا خبرې ته راځو ستا په خبره پوه شوې ما مخکې ته راځو اوکې اول رسول الله دا خبره وکړه که چېرته د هندو یا د سیک یا د نصراني یا د بل کافر بچی وفات شو په حالت د صغر کې مطلب لا بلوغت پوهې ته نه دی رسېدلی په دې وخت کې وفات شي ګیله من صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله دې وخت ته ورسېږي په دغه وخت کې وفات شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله جنت ته داخلوي ځکه هغه صحیح حدیث نه معلومیږي چې هر ماشوم چې پیدا کېږي دا په فطرت اسلامي پیدا کېږي نو په ابواه یهوداني او ینصراني او یمجساني مور او پلار یا یهودي کې یا نصراني کې یا مجوسي کې اوس خان یو سړی عاقل شو غټ شو او په دغه کورنۍ کې غټ شو صحیح شو کورنۍ کې غټ شو نو اوس به دا ګناهګار یو که نه والله به دې ته سزا ورکوي که نه بلکل به ورکوي وجه دا ده قرآن کې الله د حیواناتو باره کې وایي چې حیواناتو ته الله صرف شعور ورکړی عقل یې نه ورکړی انسان ته الله د شعور سره عقل هم ورکړی دې لپاره چې الله وپېژني دین وپېژني رسول وپېژني نو که یو سړی د یهودیانو په کورنۍ کې غټ شي او بلوغ ته ورسېږي الله ول عقل ورکړي بیا هم صحیح ایمان رانوړي یقینا چې دا کافر دی والله به سزا ورکوي لکه د عقل دل الله د څه دپاره ورکړی د موسی علیه السلام باره کې راځي هغه د هغې پلار به د دې ستورو عبادت کوه او د لمر عبادت به کوه د سپوږمۍ به کوه یو ځل ستوري راوخته چې دا ستوري ډوب شو موسی علیه السلام ویل دا خو رب نشي کېدی ځکه رب خو نه ډوبېږي سپوږمۍ راوختله ډوبه شوله ویل ځکه دا رب نشي کېدی رب خو نه ډوبېږي ستوري ویل دا وغیره چې کله یو سړی په خپل عقل ولري هغه په خپله ځان ته لاره پیدا کوي